د سوات تحصیل کبل سیری کلی زبیر نومیتن مشرق ټي وي ته ویلي چې د هغې 30 کلنه لور فاطمه چې 8 کاله وړاندې چې اکبرزاده نومیتن باندې واده شوی چې ترې یو ماشوم هم دی ولې د تیرو څو کالو راستې د دوی کور کې جګړې روان وي اوس را له لور د هغې خواښې د خپلې بلې انګور او زلمي نمسي رحمان الدین سره د روجې په خوله وهلې ټکولې او بیا یې ترې ژبه وسه کړې ده دوی د حکومت څخه انصاف غواړي ظالمانو ستاسو خوښه نه ده چې پرېږدوئ خپلې باندې په چا نه درنږدې ساتلی شم او که مې ساتلی نه شو پنې کې ملګری شه څه به دی خپلو عزیزانو ته ووایم حکومت ته به ووایم زما سره به هیلپ وکړي د میوې ته به ووایم زما سره به هیلپ وکړي نو تاسو چې نه ژبه ترې ولې کټ کوئ زخمی فاطمه سره د خپلې یو ماشومې کابل هسپتال کې د علاج لپاره داخله ده چې ورته ډاکټرانو طبي امداد شروع کړی دی او په الحال خبرې نشي کولی د کابل هسپتال ډاکټر صبور وایي چې دغه زنانه ژبه باقاعده غوسه کړې شوې ده او دا به اوس سمې خبرې نشي کولی د دې سره مطلب دا چې یاره سپورټ ټریټمنټ دلته وکړو او د دې دا کوم دغه چې دلته به پلاستیک سرجري کول غواړي ځکه چې په دې کې چې موږ کله د دې نه سټیجز په پښتو کې موږ ټانکي وباسو دې مطلب دا چې د دې ژبې دا شکل به بدلیږي بیا د کابل پولیس ډي اس پي ریاض وایي چې دغه یو ناقابل ضمانت جرم دی او دې لړ کې 2 زنانه او یو سړی گرفتار کړی دی چې کله داسې ژبه پرې کېږي پوزه سترګه د دې سزا د دې هاي کورټ هم ضمانت نه ورکوي هاي کورټ هم د دې ضمانت په یو نوک کې بدله هم در نه کړي چې دا هاتاپایي والا دا شی زر چې کوم دی دا ډېر پیچیده کیس دی په دې کې ډېره لویه سزا ده د متاثره زنانه فاطمه پلار وایي چې اوس را باندې د کلي مشران د جوړې لپاره بې ځایه دباو اچوي او هم راته د سعودي عربستان نه زوم دمکیانې راکوي پولیس دې ماته او زما لور ته تحفظ ورکړي کیمرامین مهدي شاه سره نیاز احمد خان مشرق ټي وي سوات